باقاعده دا زما عزتمندو چې اوس دا کومه وظیفه زه تاسو له در کوم که نه د اولاد باره دا زما مشر ورور مولانا محمد جمیل صاحب ډېرو خلکو له ورکړې ده او کال پس یا چې کم دی یو نیم کال پس الله پاک اولاد ورکړی دی او بیا یې رابطې هم کړي دي او هغه میسیج کال ریکارډینګ هم موجود دی دا ستاسو اعتماد او یقین دپاره ویم چې ستاسو عقیده پې مضبوطه شي نو د چا چې اولاد نه کیږي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي بعضې خلک دلیل غواړي څه غواړي کم حدیث کې راغلی کم حدیث کم ځای دلیل نو موږ ورته وایو چې دلیل کې زه تاته یو بزرګ نه پیش کوم دلیل کې تابعی نه پیش کوم دلیل کې صحابي نه پیش کوم په دلیل کې محمد رسول الله پیش کوم چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سورة فاتحه کې د هرې بیمارۍ نو د چا مردانه قوت کمزورې وي نو د هغې دپاره شفا نه ده د چا اولاد نه کیږي د هغې دپاره پکې شفا نه ده د چا تبه وي د هغې دپاره شفا نه ده کم ماشوم زیل کوي د هغې دپاره شفا نه ده کم ټوخیږي د هغې دپاره شفا نه ده د چا پالج وي د هغې دپاره شفا نه ده د چا کینسر وي د هغې دپاره شفا نه ده چا باندې دانې وي د هغې دپاره شفا نه ده چا باندې نور داسې لا علاج بیماری اخکاره شوي د هغې دپاره دا شفا نه ده او دا قرآن مخې ته پروت دی دا قرآن چې ما ته پته نشته چې طالب رښتیا ویلې کو هغه د الله سره خو ما ته په رابطه باندې دا خبره وکړه چې قاري صاحب دا تاسو کومه طریقه چې کوم دی د بیمار دپاره ښودلې وه دا سورة فاتحه قسم په رب العالمین هغه ما ته ویلې چې زما بیمار ورسره الله ښه کړی زما بیمار چې اسپتال کې ډاکټرانو راجنټ کړی کور ته او ما ویلې راشه پوه شوې او چې دم مې کو او هغه باندې والله د فالج بیمارانو مو سره الله ښه کړ او دغه شان زمونږ دی بیمار ته الله شفا ور و دا ټلیفون مې دې دپاره کړی چې ما له اجازه راکړه نو ما ورته ما دا شیر کړی م دې دپاره ده چې اجازه ده که نه خپل ایمان او یقین پې جوړ که عقیده جوړه که خپل ماشومان زنانه په خپله دموه پیرانو میرانو له مه ځئ د سره بار د کور وباسم ښځه او خاوند به دواړه کښېني کجوري به راوړي او بیا به داسې کار وکړي چې یو جوړه به م راوړي ښایسته غونته کې سوټ به راوالي مزیدار د بازار نه ولې دا دومره لوی نعمت حاصلې نو یو سوټ یو جوړه پکې هېڅ پروا نه کوي یو جوړه به م راوالي اب هم کېدي کجورو باندې به سورة فاتحه وزل خاوند ووي وزل به ښځه ووي او بعضې خلک ورته ښځه ووي ښځه نو زما محترم وزل به خاوند سورة فاتحه وزل به ښځه ووي په هغه کجورو باندې به ورچوف کی او سورة فاتحه به څنګه وي د دې طریقه لږه بدله ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد دا د بسم الله الرحمن الرحیم اخیری میم نه دی دا مخکې تاسو ورکولی شئ د بسم الله الرحمن الرحیم کې اخیری میم دا به د سورة فاتحې د الف لام سره وتړي څه به وکړي وبتړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ولا الضالین ته به ورسي هلته به آمین نه وی آمین به اخره کې نه وای وزل به دغه شان په کجورو باندې به څه کوي چوف کوي په کجورو باندې به چوف کوي چوف په کجورو باندې چوف کو ښځه به اووه دانې سحر په نهاره باندې دا کجوري خوري ښځه به ودانی سحر په نهاره باندې دا کجوري خوري او سړی به په ماښام په مړه باندې سړی به ماښام په مړه باندې اووه کجوري زما عزتمندو خوري او نیت دې دا وکړي چې الله پاک ماله اولاد راکو الله ماله څه راکو الله ماله اولاد راکو زه به په هغې باندې احمد نوم ږدم څه نوم به پې ږدم احمد او دا مه وایئ چې زموږ رشته دارانو کې پلانکي احمد نوم دی ولې هغې په ټیکه اخیستی ټیک شو هغه جوړه به راوالي د مسجد امام چې کوم ځای کې اوسېږئ او ستاسو محله کې کوم د محلې مسجد دی د هغې امام له به هغه جوړه ورکړي او ورته به ووایي چې دا جوړه به د جمعې لمونځ ته واچئ د جمعې لمونځ ته نوې جوړه ده که جمعې لمونځ ته به واچئ چې ته څومره نیک اعمال د جمعې په ورځو کې چې د هغه نیکو اعمالو اجر او ثواب الله پاک ما ته راورسوي دا به هغې ته هدیه کړي